زه په خپله انپړه یم او زما ښځه تعلیم یافته ده. وی هغې ما له څه پرچه راوړه چې په دې باندې ګوتې ولګوه، په دې به موږ ته حکومت طرف نه راشن میلاویږي او هغه طلاق نامه وه. نو دا طلاق وشو که ونه شو؟ دا طلاق نه کیږي. طلاق کې شرط دا دی چې دا سړی په دې باندې پوی وي او د دې سړي نیت هم د طلاق وي، خو چې دا په دوکه باندې لګېدل نو په دوکه باندې طلاق نه کیږي. علماء د جبرن طلاق هم دا ذکر کړی دی. یو سړی په چا باندې جبرن طلاق دغه کړي نو دی وي د یو نیت وکړي، وي که په هغې کې هر څو لیکلی وي د یو نیت دې وکړي بیا به هم د هغه دا برقراره وي. په سعودي عرب کې موږ ته ډېر زیات ضعیف قرآن مجیدونه راجمع شوي دي او موږ سره سهل نشته. دې سهل ابتدا نه چې کله د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دور شروع شو نو په دې کې دا قرآن مجید په مختلفو زبانونو کې و. کم لکه مصر والا نو د هغې د زبان مطابق الفاظ پکې استعمال کړو، شام والا بل مختلف زبانونو کې و. نو بیا علما صحابه کرام کې ناست عثمان صاحب ته ورته وی تاسو د قرآن په یو نقش باندې کوي، وی ځکه وی خلک به بیا سبا به دې کې رد و بدل کوي او خلک به په اعتراض کوي. نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کوم ام سلمہ رضی الله تعالی عنها سره قرآن مجید هغې نه راوغوښتو، وی تاسو راکړئ چې دې نه مونږ لیکلو کو قرآن مجید مونږ ولیکو نو د هغې نه پس به بیا مونږ دا دغه وکړو. هغه وی ټیک ده. نو هغې ته نه دا ولیکل. بیا چې کم نور قرآن مجیدونو کېناسته چې یاره د دې څه لاره راویستل پکار دې سره څه وکړو. نو مختلف قسمه رایې پکې راغې. څه رایې پکې داسې راغې چې یاره دفن حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خو پوی و. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه راواغسته او هغې قرآن مجیدې اوس وزل چې کومې نورې نسخې راجمع کړې هغې اوس وزل د هغې ایره په پاک ځای کې یا په سمندر کې کم ځای کې مینو هغه بیا هلته کې وغورځئ. نو د هغې ایره حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ راجمع کا. نو علماء دې کې څو صورت لیکلي دي چې کم قرآن مجید د استعمال نوزي مطلب چې هغې کې سړی سبق نشي ویلی ډېر زیات ضعیف شي، یو خو هغې کې کوشش وکړه چې مرمت پکې وشي واپس په مسجد کې کېږدي. که داسې نه کېږي دا قرآن مجیدونه راغونډ کا، دا ښکلې پاک کا، څه کپړه هغه کې انغاړه، نو دا دفن کا. دفن په داسې ځای کې چې د خلکو ګزران په هغه ځای کې نه وي، خلک هلته ځي راځي نه. دویم صورت داسې دی چې هغه ځای کې به نه دفنې چې کم ځای کې خلک بول براز نه کوي. خو دا دفن خبره لږه شانتې شکمنده ده. اوس په دې ښاریو کې خو یو ټوټه ځمکه باندې خلک سړی وژني نو د قرآن د دفن دپاره به چېرته ځمکه ورکوي. او بل داسې دی چېرته تا قرآن مجید دفن کول ته چا بول براز وکړو د هغې ګندګي ورغه دا هم ګناه ده. د دې نه ځان ساتل پکار دي ځکه دا قرآن خو زمونږ د زړه دی دا قرآن مجید. دویم صورت داسې جوړېږي چې سمندر کې وغورځي هغه هم ناکامه شوه. موږ مخکې ورځو کې وکته چې قرآن مجید کله سمندر کې وغورځېږي نو زموږ څه ملګرو هغه قرآن مجیدونه راوویستو نو هغې باندې دا ګندګي نښتې وه، د سمندر دا خټې دا ګند ورپورې نښتې و ځکه چې اوبه کله چپې وي دا یو طرف ته ولي. دا دریم صورت که کله نور ځایونه نه نو دا قرآن مجید په زړه کې به د دې ادب ساتي او د دې د احترام د وجې نه چې دا ته وسوځې، د دې د ادب د وجې نه چې یاره دا دې نوره بې ادبي ونه شي او د دې ایره یا چېرته دفن کې یا په سمندر کې وغورځې، شریعت د دې اجازت ورکړی دی. خو بعضې خلکو ذهن دا خبره نه لي چې قرآن مجید به څنګه سوځي. خو علماو د دې دغه بیان کړي دا آداب طریقې بیان کړي دي چې دې کې کومه یو اسانوي نو هغه کول پکار دي. کم یو سړی چې مستقل مونځ نه کوي، خلک وایي چې د جنازه نشي کولی. کم یو سړی چې مستقل مونځ نه کوي دا د دپاره بعید دی چې د دې سړي دپاره چېرې دا سړی فاسق دی، فاجر دی، په ګناه کبیره کې مبتلا دی. نو کله که دا سړی وفات شي نو جنازه کولی شي. بعضې روایاتو کې داسې راځي چې د تشبیه کفر طرف ته کېږي، نو ځکه علماو پکې بعض سختوالی کړی دی. خو معتدل قول دا دی چې کله یو سړی مونځ نه کوي، مستقل مونځ نه کوي، چا د سره په مسجد کې نه لیدلی نو که د جنازې مونځ یې هم کوي، خو که امام د ده د جنازې مونځ د عبرت دپاره نه کوي هغه ته اجازت دی چې خلکو ته پته ولګي چې یاره د ده مونځ خو امام ونه کو، دا مونځ خو دومره لوی جرم دی چې امام هم ترې ځان رستو کو، نو مونځ خو دومره لوی
فضیلت راغلی د مونځ او د کافر په منځ کې خو صرف مسلمان او کافر په منځ کې خو صرف د مونځ فرق دی چې دام سړی نه کې ټوله ورځ په فضولیاتو کې تیرې په مونځ باندې په 24 غنټو کې چې ډېر ښایسته مونځ کې 1 غنټه به دې پې لګي په 24 غنټو کې 1 غنټه الله له نشي ورکولی نو بیا زمونږ دا ژوند څه دپاره دی ابس ژوند هم دی بار په د فرض مونځ نه پس ته خلک سجده لګوي سجده شکر ورته څوک وایي څوک څه وایي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه چې کمې سجدي منقول دي نو هغه په نوافلو کې دي په فرایضو کې دي چې کمې دعاګانې پکې غوښتې دي نو هغه نوافل دي نوافلو کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دعاګانې به غوښتې سجدې به اوږدې اوږدې کولې خو چې کم خلک بعد کې بیا سجده لګوي د مونځ نه بعد نو علماو دې ته مکروه لیکلې ده چې دا نه دي پکار ابن تیمیه رحمه الله هم په دې باندې لوی تقریض کړی دی چې دا نه دي پکار چې دا سجده کوي که ډېر د شوق وي نو 2 رکعاته نفل نیت وتړه خو اوږدې سجدې وکړه دا ستا سجده شکر هم دا سجده دعا هم د هر څنګه سجده ده ستا نو په دې کې الله نه دعا غوښتی شي په سعودي کې اکثر خلک فنډ راجمع کوي کله څوک بیا وفات شي نو د هغې بچو ته یا هغه پیسې بیا حواله کوي هره میاشت د دې اندراج کېږي که چا پیسې ورنه کړي هغه د دې نه خارج کړي یو خبره خو یاد ساتئ کله چې څوک وفات شي نو د ده تجهیز او تکفین په ورثو باندې دی یا د ده مال نه به پیسې راواخلې د ده کفن دفن دا هر څه به وکړي روایتونه دا معلومیږي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د خپل د تره زوی په مرګ باندې دا حکم کړی چې د ده کور والا په غم کې دی وی د یو ورځ او یو شپې خوراک دیل تیار کړي او چې کم د لرې میلمانه راغلي نو هغه هم خوراک کولی شي خو کم نږدې وي نو هغې ته اجازت نشته مونږ خلک خو د دې برعکس لګیا یو اول به ورثاږي که ورثانی بیا به اقربه و رشته دار کوي که اقربه و رشته دار هم نه تجهیز او تکفین دپاره بیا به محله کې خلک راغونډېږي یا خپل رشته دار به راغونډېږي هغې به فنډ اچوي د دې سړي تجهیز او تکفین به کوي که هغې کې کمې پیسې پاتې شوې چې چا پیسې ورکړي یا خو د هغې له واپس کړي یا د بیا داسې ورځې له بیا دا پیسې کېږدي که چېرته داسې ورځ بیا راغله کفن مفن د چا ضرورت شو د چا د تجهیز تکفین ضرورت شو نو هغه کار دی وکړي دی چې کومې دا پیسې را جمع کوي نو دا یو فلاحي په نیت خو نه ده که هغې ته سوچ وکړی شي په دې کې هر څنګه سړی پیسې ورکوي یو سړی هم پیسې ورکړي د ده اندراج وشي د پیسې ورکړي بل سړی هم پیسې ورکړي د ده اندراج وشي بل سړی هم پیسې ورکړي د ده اندراج وشي چې چا پیسې ورنه کړي نو د هغه ښېګڼه پکې نه کېږي او چې چا پیسې پکې ورکړي دې کې بعضې داسې وي چې غریب وي او د هغه زړه په دې مال باندې نه کېږي خو هغه سبا د دې ورځې دپاره دا پیسې ورکوي او په روایت کې راځي وي کم مسلمان چې کله تاله په خوشطبع په خوشحالۍ زړه باندې مال درکړي نو هغه حلال دی خو چې په خوشحالۍ در نه کړي خو حلال نه دی او بل چې دې تاله ټول پیسې را جمع کوي او بیا آخره کې چې څومره جمع شوي دي یو پکې وفات شو هغه له ورکړي نو دا یو قسمه جواري ده قمار دی د هغې په نظریه باندې ته کتلی کېږي نو شریعت د دې نه منې راولي ها که داسې ټرست جوړ کړي چې په هغې کې قید نه وي هر څوک په دې کې پیسې اچوي هر څوک راځي که چا پیسې ورنه کړي په هغه څه قید نشته هغه د کومیټې نه نه وځي او که چا پیسې ورکړي نو د هغه اندراج دی پکې داسې نه کړي بس یو فلاحي ټرست وي په هغې کې ته د خلکو ودونه هم پکې کولی شي د ماشومانو د هغې د خوراک څښاک حصه هم پکې کولی شي څوک وفات شي هغه هم دې پکې هر څه ورکولی شي نو دا ټرست دا کمیټي بیا ټیک ده خو که دا پیلنۍ مسله پکې نو دا شران ټیک نه ده د الله او د نبی او د قرآن وسیله په دعا کې جوړول د الله تبارک و تعالی او د قرآن مجید په دې خو دعا غوښتی شي ځکه قرآن مجید د الله صفات دي چې دې کې بیانېږي نو د الله په صفاتو باندې خو دعا غوښتی شي خو ضرور ده خو خامخا غوښتی شي خو کم چې د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یا د نور د چا بزرګ په وسیله باندې نو علماو په دې کې لږه سختۍ کړې دی هغې دا وایي چې الله تعالی د چا مختیارمند خو نه دی که نه الله تعالی خالق کل دی هغه اختیار کل دی ټول اختیار رب کریم سره دی چې الله تبارک و تعالی نه ته سوال کې د هغه په صفاتو باندې سوال وکړه که د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په نوم باندې سوال کې نو داسې سوال خو کولی شي چې ای الله زه تا نه سوال کوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ما ایمان راوړی دی او د هغه د محبت د وجې نه چې ته هم هغه سره محبت کې هغه هم تا سره محبت کې نو دا سوال ټیک دی خو که ډایرکټ براه راست کې نو علماو د دې نه منې راوستې ده چې دا شیز نه دی کول پکار واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین امين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين
والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله وأصحابه أجمعين. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا نور يا ذو الجلال والإكرام. اللهم اجعلني عندك وليجا واجعلني عندك زلفى وحسن مآب. الہ العالمین ایمانم نصیب کی. یا الله څومره ګناهونه رانه شوي دي په نیک اجرونو راته بدل وګرځئ. یا الله د هر قسم آفتونو مصیبتونو پریشانیو نه مو ساتي. یا الله د حاضر ډله ټوله د ایمان په نور باندې منوره کړي. یا الله د چا څه پریشانیانې څه مشکلات دي په خوشحالو ورته بدل وګرځئ. یا الله په دې مجلس کې څه بیماران دي یا الله ټولو ته صحت کامله عاجله مستمره ور نصیب کی. یا الله د چا څه حاجات د استغیب نه پوره وګرځي. یا الله څومره زنانم دی رب حیا د مریم علیه السلام نصیب کی. الله مونږ ټول د بې حیا د رسوایی د ذلتونو نه وساتي. یا الله چا د دعاګانو د پاره ویلي څه پریشانیانې دي څه بیماریانې دي دې نه ختمې کړي. الہ العالمین مونږ ټولو ته بار بار د حرمینو شریفینو سعادت نصیب کړي. یا الله دا غزه ادب او احترام نصیب کړي. یا الله دا غزه نه زمونږ د حرمان فیصله مکه. یا الله بار بار دا غزه تګ را تر نصیب کړي. یا الله اسباب راته د استغیب نه مهیا کړي. یا الله د مخلوق د دروازو د احتیاج نه مو ساتي. یا الله مونږ ټول ناراضي شي. الله داسې راضي شي چې کلم ناراضه نشي. صلی الله تبارک وتعالى علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. متك يا رحمن.